او په قدمونو کې د الله د ټولو نه خوښ قدم کوم یو دی دا واورئ ها قدم اخیستو وپېژنئ که یو سړي خپه اوچته کړه کېښودې د قدم اخیستو په دې قدمونو اخیستو کې د ټولو نه خوښ قدم الله ته هغه دی چې یو سړی یو قدم والي د صف د برابرولو لپاره دا به تصور پرې راوړي که داسې قسمه فضایل موږ ته بیان شي موږ به څه کمی پرېږدو ومن وصل صفا وصله الله او چا چې صف یو کو وی تړو الله به دا سړی وتړي د خپل رحمت سره او چا چې صف جوړ کو وصل څه ته وایي یو شی وصل کول بل شي پورې چا چې صف برابر کو خپې د خپو سره وي اوږې د اوږو سره وي رب العالمین به دا سړی وتړي د خپل رحمت سره بیا دا مو واورئ ومن قطع صفا او چا چې صف پرې کو ځای پکې پرېښو صف یې برابر نه کو قطعه الله الله به هم د خپل رحمت نه پرېږي دا حدیث چا راوړی رواه ابو داود امام ابو داود راوړی امام نسائی راوړی ښه صحیح ټنګېدلی حدیث دی په سند یې څه غبار نشته ډېر د هیرې خبره هم ده او ډېره د خوشحالۍ هم ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده دا بل حدیث واورئ ډېر د هیرې حدیث دی لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول یو قوم او سکسان به همیشه د اولني صف نه شاته کیږي زور به کوم صفونو ته لګوي وروستنو ته شاته کیږي به شاته کیږي به وروسته کیږي به وروسته کیږي به وروسته ستنې سره به کیني وروسته دیوال سره به کیني وروسته ګوټونو کې به کیني واورئ حتی یؤخرهم الله فی النار الله به په جهنم کې وروسته پاتې کړي رواه ابو داود دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی دا د ګپ خبرې نه دي مولا راغی او مسله بیان کړې صفونه برابروي اولني صف کې ودرېږي نه چې وړه مسله خو نه غټه مسله ده کم سړی چې شاته کیږي الله یې په جهنم کې هم شاته کړي